سینیر صحافي اسد تور د دې خبرې دعوه کړې ده چې په عمران خان باندې ظلم کولو والا فوجي افسر په یو لا علاجه مرض کې مبتلا شوی دی. په دې باندې تفصیلا خبره کوو. مولانا صاحب حکومت ته هم صفا الفاظو کې انکار کړی دی چې آئینی ترمیم کې موږ ستاسو سره سات نه ورکوو، آئینی ترمیم کې موږ ستاسو مرسته نه کوو. د مولانا یو دبنګ تقریر شوی دی په قومي اسمبلی کې چې دغه تقریر نه پس اسد کیسر او محمد ایوب د مولانا شکریه هم ادا کړې ده. عمران خان احتجاج ورکولو دپاره ټول قوم ته یو ځل بیا هدایات جاری کړي دي. عمران خان ویلي چې نواز شریف تر اوسه پورې ملک نه تښتېدلی او هغه په زور دلته ایثار کړلی شوی دی. په دې هم تفصیلا خبره کوو. عمران خان یو غټ چال چې کوم دی د هغه خلاف ناکامه شوی دی. عمران خان کیسز به ملټري کورټ ته حواله کیږي که نه، په دې هم یو غټ اپډیټس دي. د پی ټی آی ګرفتار ایم ان ای د جسماني ریمانډ فیصله اسلام آباد های کورټ معطل کړی ده. جی دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. سینیر صحافي اسد تور د دې خبرې دعوه کړې ده چې میجر جنرل فیصل نصیر کوم چې د آی اس آی ډي جي سی و هغه یو لا علاج مرض کې مبتلا شوی دی او ذرایع د دې حوالې سره دوه قسم خبر ورکوي. یو خبر خو دا دی چې هغه په یو داسې مرض کې مبتلا شوی دی چې ګرځېدی هم نشي، او ډېر ذرایع دا خبر هم ورکوي چې هغه په داسې مرض کې مبتلا دی چې ګرځېدی شي، خو د دې علاج په پاکستان کې نشته دی او دا بیماري ډېرې کمو خلکو له لګي او دی به اوس د دې بیمارۍ علاج دپاره بل وطن ته ځي. اور میجر جنرل نصیر هغه کرنل دی چې کله په عمران خان باندې قاتلانه حمله شوې وه نو عمران خان په دې میجر باندې الزام لګولو چې په دې حمله کې دی هم انوالو دی او د ده نوم عمران خان په اف آی آر کې هم ورکړی و. جي عمران خان ویلی دی چې ډېر ځل به په ټول ملک کې د احتجاج کال ورکوم او ټول عوامو ته یې هدایات هم جاری کړي دي چې تاسو تیار اوسئ. بل عمران خان اډیاله جیل کې یو ځل بیا خبرې کړي صحافیانو سره چې زما ټوله پارټي دي تیاره اوسي، ډېر زر به سړکونو ته روځو او صحافیان دی وخت کې د جهاد کار کوي. چونکې الیمین ګنډاپور په خپل خطاب کې د صحافیانو حوالې سره په صحافیانو تنقید هم کړی و، خو په هر ډپارټمنټس کې په هر طبقه کې په هر شعبه کې ښه خلک او خراب خلک شته دي. نو دغه رنګ په میډیا کې ښه خلک هم شته دي او لفافه صحافیان هم شته دي او دې وخت کې ملک هم پاکستان ته پیسې ورکولو ته تیار نه دی. د سپریم کورټ نه علاوه ټولې ادارې تباه کړلی شوي دي. محسن نقوي په پی ټی آی ډېر ظلم کړی او د هغې نه پس هغه په انعام کې د پی سی بي د چیرمنۍ عهده ورکړل شوه او په پی ټی آی چې څوک ظلم کوي نو هغه ته په اربونو روپۍ انعام ملاویږي. عمران خان نواز شریف باره کې دا هم ویلي دي چې هغه بل ملک ته لندن ته واپس تللو تیار دی خو په زور باندې دلته ایثار کړلی شوی دی. بل مولانا فضل الرحمن صاحب قومي اسمبلی کې ډېر زبردست تقریر کړی دی. مولانا صاحب صفا الفاظو کې ویلي دي چې مونږ د حکومت سره چې کوم آئینی ترمیم کوي هغې کې مونږ حکومت سره مرستې له تیار نه یو. مولانا دا هم ویلي دي چې په دې ملک کې د هرې ادارې مشرانو سره د ایکسټنشن فکر دی. د هرې ادارې مشر چې کوم دی هغه د خپل ایکسټنشن فکر لري، چونکې دی ته د خپل اصلاح کولو فکر پکار چې دی د خپله اصلاح وکړي. ایکسټنشن نه د کلار شي. ایکسټنشن که د فوج وي او که د عدلیې وي نو دا ښه عمل نه دی. ایکسټنشن که یو فوجي ته میلاویږي او که نه د عدلیې یو کس له میلاویږي نو دا ښه عمل نه دی او نه په دې زموږ موقف واضح دی دې حوالې سره چې په دې کې موږ د حکومت ملګرتیا له تیار نه یو. مولانا صاحب چې کله خپل تقریر ختم کړو نو عمر ایوب او اسد کیسر د مولانا صاحب ډېره شکریه هم ادا کړه. د پی ټی آی ګرفتار ایم ان ای حوالې سره هم مولانا صاحب په خپلو تقریر کې په خپلو خبرو کې ډېر سخت الفاظو کې مذمت کړی دی چې څنګه د اسمبلی مخامخ یو ایم ان ای ګرفتاریږي. جي عمران خان ملټري ټرایل حوالې سره بریکینګ نیوز دا راغلی دی چې میا ګل حسن صاحب ویلي دي چې د عمران خان ټرایلز چې کوم دي او په سیویلین عدالتونو کې کیږي، په ملټري کورټ کې به نه کیږي، په فوجي عدالتونو کې به نه کیږي بلکې په سیویلین کې به کیږي او د هر سیویلین عدالت کې د هر سیویلین فیصله په سیویلین کورټس کې کیږي. نو میا ګل حسن صاحب د عمران خان د ملټري کورټ حوالې سره اهم فیصله جاری کړې ده. جی په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.